که تاسو له سفر کې الټۍ درځي که نه نو مه پریشانه کیږئ ښه انشاءالله زه درته یو بهترین علاج ښیم چې دا تاسو وکئ که نه انشاءالله بیا به سفر کې تاسو الټۍ نه کوئ. بعضې خلک داسې که نه چې د سفر ورته ووایې چې یاره زه سفر باندې یو 15-16 کیلومتره هم ورته ووایې زړه ورته خرابېږي زړه ورته بد کېږي د سفر نه نفرت یاره نه شي کولی ګاډي ته چې ګوري الټۍ ورځي. داسې خلک هم شته چې ګاډي ته ګوري الټۍ وله ورځي ګاډي کې سفر نه شي کولی. نو څوک چې ګاډي کې الټۍ کوي ګاډي کې ورته تکلیف وي ګاډي کې سفر نه شي کولی زړه ورته خرابېږي او دا ډېر بد کار دی ځکه چې زه کله سفر کومه که نه او دې ژمي کې څوک په ګاډي کې الټۍ وکړي که نه نو هغه شیشې خو بند دي نو دومره څښا بیني چې یقین وکړه دې نه ډېرو خلکو ته تکلیف وي. او دا انسان چې کوم انسان الټۍ کوي دا قصدن عمدن نه کوي دې غریب ته تکلیف وي دا د قصد نه کوي چې هغه قصدن عمدن دا کار کوي دا د په اختیار کې نه دا غیر اختیاري دا الټۍ کوي په ګاډي کې زړه ورته خرابېږي دا انساني فطرت دی. زه په ګاډي کې یو ځل ناست وم او یو کس له الټۍ ورغلی وی نو ویل چې شاپر راکړئ شاپر راکړئ شاپر نو هغه مخکې د دې نه چې مخکې کم کس ناست نو بس الټۍ دا چې کم دی نو دا خو غیر اختیاري دغه نو بس یو غبق یې وکړو نو بس هلته په سړي باندې الټۍ وکړې سړی ټول ګنده کړو. نو دا نو انشاءالله د دې زه تاسو ته علاج ښیم ښه تاسو به بیا په سفر کې پرسکون سفر به کوئ او انشاءالله ما ته به دعا کوئ ښه. بله خبره دا ده که تاسو ته د معدې تکلیف وي معده ستاسو سوځي تاسو خوراک وکئ په معده بوج راځي نو انشاءالله د دې علاج به زه تاسو ته ښیم تاسو به الله رب العالمین د معدې دا چې کوم سوځي ستاسو معدې د روټۍ نه بعد ستاسو په معده بوجي ستاسو زړه خرابېږي انشاءالله نو دا به زه تاسو ته ښیم په دې ویډیو کې دا علاج تاسو وکئ انشاءالله تعالی تاسو به ما ته دعا کوئ. بل دا ده په دې ژمي کې بعضې خلکو ته په ساه اخیستو کې تکلیف وي ساه نشي اخیستی ساه دې ژمي کې نو که چاته په ژمي کې په ساه اخیستو کې هم تکلیف وي په دې ویډیو کې مکمل پاتې شئ. دې ویډیو کې زه تاسو ته طریقه کار ښیم چې په کومه طریقه کار تاسو استعمال کوئ تاسو د ژمي کې په ساه اخیستو کې دشواري نه وي تکلیف به نه وي تاسو به په اسانه سره په ژمي کې ساه اخیستی شئ. نو دا طریقه شوه. بله بعضې خلکو ته ډېرو مسلمانانو ته د جوړونو د درد مسله نو جوړونو د درد مسله یې ورته او تکلیف یې ورته دردونه یې د جوړونو دردونه یې نو انشاءالله هغه سړی دی هم دې ویډیو کې پاتې شي زه تاسو ته طریقه کار ښیم. بعضې خلک بعضې پوخناټان راپاسي یاره دا تاسو شروع کړي دي د ځانه د حکیم کله جوړ کړي که نه ځانه ډاکټر ګوره زه هر هغه کار کوم چې کوم نه امت ته پیدا وي اگر چې ولو چې ما ته څوک ارسوئ ما ته چې څوک ارسوئ زه خپل ذهن کې چې زما په ذهن کې یوه خبره راشي چې دې نه یو مسلمان رور ته پیدا ده دې نه زما مسلمان رور ته پیدا رسیږي زه به هغه کار کوم که څوک ارسوئ هغه د هر چا خپل کار دی. زه چې کوم دی نو ما سره دې خبرې احساس دی ټول ولې اکثر مسلمانان په ګاډي کې ناستې قسم د ډېر زیات تکلیف یې ټولو مسلمانانو ته راګاډي کې نو که زه یو مسلمان ته یو طریقه کار وښیم چې و مسلمان وروره دا کار وکړه تاله به الله پاک د دې کار نه نجات درکړي نو ولې ښه خبره نه ده. نو بعضې خلک راپاسي یاره تا ځانه دا جوړ کړی تا ځانه هغه جوړ کړی دی او کله څه کې او کله څه کې ښه کوم ډېر ښه کار کوم چې په کوم کار کې ما ته دا ښکاري چې په دې کې د امت ته پیدا ده دې کې زما ورور مسلمان ته پیدا ده انشاءالله کار به زه کوم صحیح ده او زه به راوړم نور علاجونه نورې نسخې دا به زه راوړم او انشاءالله خپلو ورونو ته به بیانوم دا به انشاءالله تعالی د حکیمانو ډاکټرانو د دې نه به خلاصېږي دا الله پاک دا جړې بوټي پیدا کړي دي په دې کې رب العالمین د دې انسانانو دپاره شفا ایښې ده. ښه راځم مین خبرې لکه تاسو به ژمي کې الټۍ کوئ نو کوره تاسو چې کله سفر کوئ د سفر نه مخکې تاسو داسې کار وکئ چې تاسو په کور کې کاوه تیاره کوئ د ادرکو کاوه ادرک نه دی دا ګوره دا ډېر زیات ګرم دی په ژمي کې خو دا هېڅ مسله نه کوي په ژمي کې تاسو اوس کوئ نو تاسو ته سکون میلاویږي ځکه دا ډېر زیات ګرم وي او په اوړي کې تاسو کوشش کوئ لږ شانته کیس کوئ ډېر مست کوئ نو که سفر باندې څوک ځي یا یو کپ او که څوک نشي برداشت کولی نیم کپ نو هغه د نیم کپ کاوه د دې ادرکو تیاره کړي صحیح ده او سفر نه مخکې دا یو کپ کاوه وڅکي انشاءالله تعالی ته ګوره چې دا څنګه ښایسته سفر کوي زړه به درته نه خرابېږي په سفر کې زړه به درته بد نه کېږي الټۍ به نه درځي نو چې د کوره وځې یو کپ د ادرکو کاوه وڅکه انشاءالله تعالی رب العالمین به صحت درکوي. دغسې که د معدې مسلې تاسو ته د خوراک نه بعد نو تاسو کله روټۍ وخورئ د روټۍ نه بعد یو کپ کاوه تاسو څکئ د ادرکو انشاءالله تعالی رب العالمین به صحت درکوي. او دغسې د جوړونو دردونه چې یا په ژمي کې د ساه اخیستو تکلیف وي نو بس هغه اني ټایم چې څه ټایم دیو دا کاوه څکلی شي ماسخوتن کې شي سحر کې شي ماسپښین کې شي څه ټایم تاسو د ادرکو د کاوه ځان ته جوړه کوئ نو دا وڅکئ نو د ادرکو کاوه نه ده دا دومره بهترین څیز دی چې د دې یو بله په ضمن کې زه تاسو ته یو خبره وکړم چې دا مردانه طاقت هم سیوا کوي ښه
مردانه طاقت کې هم کار ورکوي. ځکه په دې باندې ریسرچ شوی دی، په دې باندې حکماو طبیبانو په دې ریسرچ کړی دی. ځکه رب العالمین چې دا ادرک پیدا کړی دی کنه، په دې کې رب العالمین شفا یې ده. هر سیس چې کوم دی الله پاک پیدا کړی دی، په دې کې یو حکمت دی. نو مونږ تاسو په کار ده مونږ له الله پاک عقل لا کړی دی. افلا تعقلون افلا یعقلون سره الله مونږ ته ویلي دي چې آیا تاسو عقل نه لرئ؟ تاسو کې عقل نشته. مونږ له پکار دی چې سوچ او بچار مونږ وکړو چې دا شی رب العالمین پیدا کړی دی، په دې کې څه حکمت دی، په دې کې زما لپاره څه پیدا ده. دا ټول په دې دنیا کې چې څه څیزونه الله پاک پیدا کړي دی د انسان د پیدې لپاره پیدا کړي دي. صحیح ده. نو دې کې مونږ او تاسو لپاره پیدا ده. نو کو دا مونږ استعمال کو نو رب العالمین مونږ تاسو له شفا راکړي. او که دا ویډیو مونږ تاسو شیر کو یو مسلمان ورته پیدا ورسي، مونږ ته ثواب ملوي.